روایتو کې راځي وی چې کله جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام ته وفرمایل کنه وی دې سورلی ته سور شه وی نبی علیه السلام داسې په سوچ کې تلی و او سورلی ته خپه نه کړه وی جبرئیل علیه السلام ورته بیا وی چې د الله محبوبه سورلی ته خیجه وی نبی علیه السلام بیا نه خطو وی په دریم ځل ورته جبرئیل علیه السلام وی چې د الله محبوبه براق ته خیجه څه سوچ کوي وی نبی علیه السلام داسې جبرئیل علیه السلام ته مخ راواړو که نه وی چې جبرئیله زه خو به براق ته وخیجم او یقینا دا براق ډېر تیز رفتاره دی او دی به ما جنتونو ته هم ورسوي او ما به اسمانونو ته هم ورسوي جبرئیله خو وروسته زما امت زه خو به براق ته وخیجم ما به دی جنت ته ورسوي ما به اسمانونو ته ورسوي خو زه براق ته ځکه نه خپه کوم چې زما امت پسې کېږي نبی علیہ السلام په خپل امت باندې دومره زیات غمجن په هر ټایم کې د هغه په ژبه باندې دا الفاظ امتی 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 نو د معراج واقعه په 10 کال د نبوت د نبی علیه السلام باندې میاش د رجب وه او 28مه شپه وه چې دا راغلې وه به هر حال اختلاف د علماو پکې شته دی خو راجح قول مې درته ذکر کو جګړو ته پکې ضرورت نشته کو چا بل تاریخ ذکر کو نو جګړه به پکې ځکه نه کوي چې نور روایات پکې هم شته دی خو راجح قول دا دی چې 10 کال د نبوت و د نبی علیه السلام او د رجب میاشت وه او 28مه شپه وه چې په دې کې د معراج واقعه راغلې ده راجح قول دا دی نبی علیه السلام د خپلې د تره لور ام هانی رضی الله تعالی عنها فکور کې اودو دا ام هانی د علی رضی الله تعالی عنه خور ده نبی علیہ السلام د دې په کور کې اودو او داسې یو غړبوجن غونته حالت کې و یعنی نه پوره اودو او نه ویښ و چې په دې حالت کې نبی علیہ السلام و بره چت سوری شو او جبریل علیہ السلام د بره چت د طرفه راغی چت سوری شو د چت د طرفه جبریل علیہ السلام راکوش چت سوری شو نه خاورې راوغورځېدې ښکته نه لرګي راوغورځېدل ښکته بس چت داسې سوری شو جبریل علیه السلام پکې راکوش شو چت بند شو اوس دا خبره چې دا جبریل علیه السلام په چت باندې ولې راکوش شو د کوټه کې د برې نه علماو لیکي دي کې یو اشاره وه اشاره دا وه چې څنګه زه د برې د طرفه رالم ستا سفر هم برې طرف ته دی او دې طرف ته اشاره وه چې څنګه ما ته الله دا کوټه دا چت کولاو کو دغه شانتې الله به تا ته اوس د اسمانونو دروازې کولاوي دې طرف ته اشاره وه نو جبریل علیه السلام د کوټې د طرفه په چت کې راکوش شو نبی علیه السلام خواله او نبی علیه السلام یې راویښ کو او نبی علیہ السلام خود جبریل علیہ السلام پیجندو بار بار بای خوال راتو نبی علیہ السلام ته او فرمایلو دا الله محبوب ز چیزو بیا روتل د کوټې نه په دروازه باندې جبریل علیہ السلام راکوش شو بری د چت نه روتل د کوټې په دروازه او د معراج د واقع دومره زر شوي ده کنه چې روایاتو کې راځي وی نبی علیہ السلام چې د کمی بسترې نه پاسېدلی واپس چې هغې بسترې له راغې هغه شانتې ګرمه وه لا یخه شوې نه وه او د دې دروازې ته دا کم زنځیر نه پروتو دروازه چې د خلک لټکي دا زنځیر وی دا نبی علیہ السلام د دروازې د کولاولو سره چې دا زنځیر داسې اوړکېد که نه چې نبی علیہ السلام واپس راغی هغه زنځیر لاړه کېدو دا دومره زر واقع شوی وه
نو د کوټې په دروازه باندې رووتل جبرئیل علیه السلام ورسره ملګری دی او رالو بیت الله شریف ته او حتیم ترالو نبی علیہ السلام ته ویل په دې حتیم کې ته آرام وکړه. دا حتیم نه دی، دا د بیت الله شریف نه ګیر چاپېره هغه داسې لږ غونته کې دیوال چې دی هغې ته حتیم ویلی شي. اصل کې د ام هانی دا کور چې دی دا بالکل د بیت الله شریف سره نږدې و، بالکل د باب عبدالعزیز او د باب فهد په دې منځ کې دغلته یو ځای دی، دغلته کې د ام هانی د کور دروازه وه، دغلته کې دروازه وه. د ترکو چې کم زوړ تعمیر و دغلته کې څه نشان و، خو اوس نشانات ختم شوي دي. نو نبی علیہ السلام حتیم ته راوسوی ته دلته لږ آرام وکړه. نبی علیہ السلام آرام وکړو داسې، بیا جبرئیل علیہ السلام راغې پایسو. په دغه ټایم کې ورسره میکائیل علیه السلام بیا هم و، د الله پاک پیغمبره پاسه فایسو او لاړو بوسته نبی علیہ السلام صفا مروه ته زمزم ته بوست. هلته نبی علیہ السلام چې هلته بوستو جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام د اسمان نه د ځان سره د اپریشن هغه کړي هغه آلات راوړي وو. کوم شیزونو چې اپریشن کیږي که نه دا ټول آلات یې ځان سره راوړي وو. نبی علیہ السلام د زمزم د کوی خواله بوستو او نبی علیہ السلام سملو او دا سینه ولا کوله وکړه، سینه ولا کوله وکړه، سینه ولا اوشله ولا. ما درته ویلو که نه د نبی علیہ السلام سینه چې دا 4 زره شلیدلې ده. شق صدر د نبی علیہ السلام 4 ځله شوی دی. یو ځل خو چې نبی علیہ السلام د بیبي حلیمې سره وکړه، هغه بیزي چې سره ولې ورونه یې چې رالو وی زمونږ د هغې قریشي رور چې حلال کوي، هغه شق صدر شوی چې نبی علیہ السلام د خپل وروڼو سره د بیزو سره ولو دپاره تللی، بالکل ماشوم و. او دویم شق صدر د نبی علیہ السلام په 10 کال شوی و. او دریم شق صدر د نبی علیہ السلام د نزول په وخت د وحی د نزول په وخت لومبی وحی چې په نبی علیہ السلام نازلېدله په غار حرا کې، په غار حرا کې دریم ځل د نبی علیہ السلام شق صدر شو چې اول وحی پرې راتله نو جبرئیل علیہ السلام ول زړه کوله وکړو. او 4م ځل دا شوی چې کله نبی علیہ السلام اسمانونو ته ختو نو هلته جبرئیل علیہ السلام ول سینه کوله وکړه او دا زړه کې داسې راویستو او د زمزم په اوبو یې ول دا زړه وینځو نبی علیہ السلام لره. علما لیکي وی څومره د اپریشن کړي چې دي نو دی راوړي وي د جنت نه، دی راوړي وي د جنت نه، خو اوبه یې د ځان سره د جنت نه نه وي راوړي، ورنه په جنت کې حوض کوثر شته دی که نه، د حوض کوثر نه اوبه نه وي راوړي، اوبه چې وي هغه د زمزم وي. وی معلومیږي د دې نه چې د زمزم د اوبه د جنت د اوبو نه بهتر دي، دا بهتر اوبه دي. الله دې بار بار مونږ بوزي چې لاړ شئ که نه د زمزم د اوبه چې څومره ډېرې څښلی شي دا څکه، او دغه رنګې په دې لاسو کې دې راله دا مخ پې انځه، په دې سر یې ځان ته اړوه، په دې بدن د زمزم د اوبه ځان ته اړوه. نو وی د زمزم اوبه وي او د اپریشن کړی چې وي د جنت نه راوړی وي، نو د نبی علیہ السلام دا زړه راویستو او د زمزم په اوبو یې وینځو او بیا د علم او د حکمت 2 کاسې وي د جنت نه راوړی وي، هغه یې د نبی علیہ السلام په دې زړه کې واړولې. د علم او د حکمت 2 کاسې راوړی وي د نبی علیہ السلام په دې زړه کې واړولې. نبی علیہ السلام فرمایي وی زه د خولې پورې د علم او د حکمت نه هغوی ډک کړم. وجه دا و چې اوس بره اسمانونو ته خیږي که نه، نو دا خو ډېر ګران کار دی، د الله سره پکې ملاقات دی، جنت لیدل دي، جهنم لیدل دي، عجیب عجیب حالات مخې له راځي. د نبی علیہ السلام زړه یې دې ته جوړو چې دی دا هر څه لیدل برداشت کړي، دا برداشت کی. نو زړه ولا د زمزم په اوبو باندې وینځو. بیا جبرئیل علیہ السلام ځان سره د جنت نه یو سورلی راوستی و هغې ته براق ویلی کېږي. براق دا براق د برق نه دی،
نو برق معنا پړک یعنی دی به دومره تیز ته لکه د بجلۍ پړک چې وي وایي ده به یو قدم دومره لرې کې خو ده څومره چې نظر لګي دومره به د ده یو قدم و چې څومره د نظر انتها ده او یا بوراک د برق نه د برېښنا ته ویلی شي وایي شپه وه ده به یو برېښنا کوله رڼا به یې کوله دا د جنت نه یو سورلي جبرئیل علیه السلام د ځان سره راوستې وه وزن یې غټوالی څومره و نو روایتو کې راځي وایي د اس نه وړوکې او د خر نه غټ دومره مقدار سره دا ځناورو د اس نه وړوکې او د خر نه غټ دومره مقدار سره دا ځناورو نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل وی دا مې د جنت نه سورلي راوستې دې ته سورېږه دې ته سور شه روایتو کې راځي وی چې کله جبرئیل علیه الصلاة والسلام نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل که نه وی دې سورلۍ ته سور شه وی نبی علیه السلام داسې په سوچ کې تلی و او سورلۍ ته یې خپه نه کړه وی جبرئیل علیه الصلاة والسلام ورته بیا وی چې د الله محبوبه سورلۍ ته خیچه وی نبی علیه السلام بیا نه ختو وی په دریم ځل ورته جبرئیل علیه السلام وی چې د الله محبوبه بوراق ته خیچه څه سوچ کوي وی نبی علیه الصلاة والسلام داسې جبرئیل علیه السلام ته مخ راواړو که نه وی چې جبرئیله زه خو به بوراق ته وخیجم او یقینا دا بوراق ډېر تیز رفتاره دی او دی به ما جنتونو ته هم ورسوي او ما به اسمانونو ته هم ورسوي جبرئیل خو وروسته زما امت زه خو به بوراق ته وخیجم ما به دی جنت ته ورسوي ما به اسمانونو ته ورسوي خو زه بوراق ته ځکه نه خپه کوم چې زما امت پسې کېږي د نبی علیه السلام په خپل امت باندې دومره زیات غمجن په هر ټایم کې د هغه په ژبه باندې دا الفاظ امتي 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 نن سبا چې امت ته ووایي چې د نبی علیه الصلاة والسلام په شانتې شکل و صورت خپل که که نه امتي دې ته نه دی تیار وایي ما ته د انګریز شکل و صورت خوند راکړي نن چې امتی ته ووایي که نه دا جامې دي د نبی علیه الصلاة والسلام د جامو په شانتې په سنت طریقې جوړ که د نیکانو خلکو جامې جوړې که دی وایي ما ته د پلانکي ایکټر جامې خوند راکړي ما ته په پلانکۍ ډرامه کې هغه پلانکۍ جامې خوند راکوي ما ته هغه فلمي ایکټرې جامې خوند راکوي دی په بازار کې ګرځي خپلو بچو له هغه کپړې ګوري چې کومې کپړې په فلمونو کې خلکو اغوستي د امتي دا حالت دی دی دومره نشي کولی چې خپل شکل و صورت د نبی علیه السلام د شکل په شان جوړ کړي دی دومره نشي کولی چې خپلو بچو له د مسلمانانو کپړې راوړي په ځای د دې چې دی له د انګریزانو کپړې راوړي نبی علیہ السلام وی زه جبرئیل څنګه بوراق ته خپه کما زما امت مانه وروستو پاتې کیږي جبرئیل علیہ الصلاة والسلام ورته فرمایل وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې ای زما محبوبه ستا د امت متعلق په زه تا خوشحاله کوم زه به تا خوشحاله کوم د دې وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی قسم په الله تر هغې پورې زه به په جنت کې خپه کېندم تر څو چې مې هر یو امتي د ځان نه مخکې جنت ته نه داخل کړی زه به جنت ته داخل نشم تر څو چې مې هر امتي جنت ته نه بوستی نن د امت څه حالت دی الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي نو جبرئیل علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وی محبوبه بوراق ته وروخیجه نبی علیه الصلاة والسلام بوراق ته وروختو روایتو کې راځي وی جبرئیل علیه الصلاة والسلام ورسره شاته کېناستو او میکائیل علیه الصلاة والسلام د بوراق هغه واګې ونیولې یوازې جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه الصلاة والسلام سره نو دا خو سره دوه غټې فرشتې وي 50,000 فرشتې د نبی علیه الصلاة والسلام د پروتوکول د پاره راغلي وي 50,000 فرشتې د نبی علیه الصلاة والسلام سره روانې وي نبی علیه الصلاة والسلام روان دی
چې سمود لاړه که نه داسې لږ مزل یې وکړو نو جبري علیه السلام براق ودرو او نبی علیه السلام ته ووایي راکوش نبی علیه السلام فرمایل وي زه کوز شوم خو په هغې ځمکه کې کجورې ډېرې زیاتې وي کجورې پکې ډېرې ولاړې وي جبري علیه السلام راته وفرمایل چې 2 رکعته نفل وکړه نبی علیه السلام وفرمایل ما 2 رکعته نفل وکړو وی بیا مې د جبري علیه السلام نه تپوس وکړو جبریل دا کم ځای دی وی ما ته وی چې دا یثرب دی یثرب اوس چې ورته مدینه ویلی شي دا یثرب دی دا مدینه ده دې ته به ته هجرت کوې راځې به ورته ما وی چې ښه بیا براق ته سوار شو چې لږ مزل خو وکړو که نه وی نبي علیه السلام بیا راته وویل چې راکوز شه وی زه کوز شوم 2 رکعته مونځ مې وکړو وی بیا راته جبري علیه السلام مې تپوس وکړو چې دا کم ځای دی وی ما ته وی چې دا کوهي تور دی کم ځای کې چې موسی علیه السلام د الله تبارک وتعالی سره خبرې کړې وي دا توري سینا دی وی ما وی چې ټیک ده وی بیا سوار شو وی بیا چې لږ مزل وکړو وی جبري علیه السلام راته بیا وفرمایل چې راکوز شه وی کوز شوم وی ما ته وی چې 2 رکعته مونځ وکړه وی ما 2 رکعته مونځ وکړو وی ما بیا د جبري علیه السلام نه تپوس وکړو چې جبریل دا کم ځای دی وی ما ته وی چې دا مدین دی د شعیب علیه السلام مسکن دی د هغه د اوسېدو ځای دی وی ما چې ټیک ده وی بیا خو لږ مزل وکړو وی نبی علیه السلام فرمایي و جبري علیه السلام راته وی چې راکوز شه وی بیا یې کوز کړم وی ما ته وی چې 2 رکعته مونځ وکړه وی ما 2 رکعته مونځ وکړو وی ما ورته وی چې دا کم ځای دی وی ما ته وی چې دا بیت اللحم دی کم ځای کې چې عیسی علیه السلام پیدا شوی د مریم بیبي نه بغیر د پلاره دا بیت اللحم دی دا د عیسی علیه السلام د پیدایش ځای دی وی هلته مې 2 رکعته مونځ وکړو بهرحال په لاره باندې تلو ډېر عجیبه حالات راتلو نبی علیه السلام فرمایي وایي جبري علیه السلام را سره ملګری دی وایي چې داسې تلو نو په لاره باندې یو بوډۍ ښځه وه وی هغې ما طرف ته اشاره وکړه چې دې خوا راشه وی جبري علیه السلام راته وفرمایل چې دې ته مه ګوره مخکې ځه وی مونږ روانو وی چې لږ مخکې لاړو یو بوډا سړی و وی هغه راته وی چې دې خوا راشه اشاره یې راته وکړه وی ما ته جبري علیه السلام وفرمایل چې ده ته مه ګوره ده ته التفات مه کوه ده طرف ته مه ګوره مخکې ځه وی چې لږ مخکې لاړم وی داسې یو څو کسان ولاړ دي وی هغوی راته دا الفاظ وویل چې السلام علیک یا اولو السلام علیک یا آخرو السلام علیک یا حاشرو سلام دی پتا باندې اے اولا اے آخرہ اے راجم کون کیا نبی علیہ السلام فرمایي دا الفاظ باندې په ما باندې سلام واچو وی ما ته جبرئیل علیه السلام فرمایل چې دوی له جواب ورک وی ما ورله جواب ورکو وی بیا راته جبرئیل علیه السلام فرمایل چې دا بوډۍ ښځه دې وپېژندله وی ما ورته وی چې نه جبرئیل دا خو مې ونه پېژنده وی ما ته وی چې دا دنیا وه دا بوډۍ ښځه چې وه دا دنیا وه دنیا او د دې دنیا دومره لږ وخت پاتې دی څومره وخت چې د دې بوډۍ ښځې پاتې دی ځکه ته آخري پیغمبر یې ستا نه وروسته بل پیغمبر راتلونکی نشته دا دنیا به ورانېږي د دنیا اوس ډېر لږ ټایم پاتې دی لکه د دې بوډۍ ښځې چې څومره عمر پاتې دی ما ورته وایي چې جبرئیل دا بوډا څوک دا بوډا سړی څوک و ما ته وایي چې دا بوډا سړی چې دی دا شیطان و دا شیطان و ته یې ځان طرف ته رابللي دې دوو څیزونو طرف ته به بلکل توجه نه کوي نه به دنیا طرف ته توجه کوي نه به شیطان طرف ته توجه کوي ما ورته وی چې دا کم 3 کسان چې په ما باندې چې دا سلام واچو دا څوک دا جماعت چې په ما باندې سلام واچو دا څوک وی ما ته وویل چې دا حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام دا ستا وروڼه وو د هغې و په تا باندې سلام واچو ما وی چې ټیک ده بیا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای و امام موسی علیہ السلام یو ځای کې ولید چې په خپل قبر کې ولاړ دی او مونځ کوي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی د معراج په شپه باندې زه په څه کسانو باندې تیر شوم چې د هغې دا شونډې په کنچیانو باندې کټ کېږي او چې کله دا شونډې کټ کړی شي نو بیا هغه شانتې دوباره روغې شي نو بیا یې دا شونډې او دا ژبه ورله په کنچۍ باندې کټ کړي دا تی مکمل کټ کړي نو چې دا کټ کړي نو دا دوباره روغې شي. ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو جبریل دا کم بدبخت خلق دی چې الله تبارک وتعالی ورته دومره سخته سزا ورکوي شونډې په کنچیانو کټ کېږي ژبې په کنچیانو کټ کېږي جبریل د دوی جرم څه دی دوی ګناه څه کړې ده جبریل علیہ السلام راته وفرمایل دا ستا د امت بے عمل واعظین دي دا ستا د امت هغه علما هغه مولیان دي چې بیانونه نورو ته کوي خو په خپله پې عمل نه کوي دا ستا د امت هغه واعظین دي خلکو ته وعظ او نصیحت کوي خو په خپله پې عمل نه کوي یقولون ما لا یفعلون چې څه وایي نو هغه کوي نه دا هغه خلک دی ځکه ورته الله دومره سخته سزا ورکوي. الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. علم دپاره عمل ډیر ضروري دی علم زیادت دومره ضروري نه دی چې د عمل پې زوره ضروري دا خو ځان له خبره ده چې دا لوی عالم دی خو دې خبرې ته وګوره چې د دې عالم په دې خپل علم باندې عمل څومره دی. د دې وجې نه اکثر خلکو ته مونږ وایو هغه وایي مونږ ته دعاګانې کوئ مونږ ورته وایو مونږ به درته یقینا دعا کوو خو تاسو مونږ ته هم دعا کوئ چې الله تبارک وتعالی مونږ ته په دې خپل علم باندې عمل را نصیب کړي بلکې علما ستاسو دعاګانو ته بیا ډیر محتاج دي ستاسو په نسبت سره ځکه دا شیطان ابلیس چې دی که نه دی چې په عالم پسې څومره زور لګوي دومره په امي پسې نه لګوي دی د عالم ته ډیر زور لګوي ځکه چې یو عالم ګمراه شو د ده سره پوره محله پوره علاقه ګمراه شوله د غلط مسله بیان کړه غلط خبره وکړله خلک په عمل کوي نو دا ټول خلک په ګمراهۍ کې اخته کیږي نو شیطان وی کم مین ځای چې دی مین سړی چې کم دی د چا چې خبر چلیږي دی ګمراه که دا نور به په خپله ګمراه کیږي نو د شیطان زیات زور په چا پسې وي په مولا پسې وي په عالم پسې وي دې وجې نه علما ستاسو دعاګانو ته ډېر زیات محتاج دي دې وجې نه نبي علیه السلام فرمایي که نه وایي چې کله تاسو په امام پسې شاته ودرېږئ دا صفونه جوخت جوړوئ په دې صفونو کې لار مه پرېږدئ دا صف چې دی که نه دا صف دا مخې ته د امام دپاره شاته یوه سیکورټي ده دا صفونه چې ولاړ دي که نه دا یوه سیکورټي ده دا یو دیوال دی د امام ته نو نبی علیه السلام فرمایي تاسو په صفونو کې لاره مه پرېږدئ ځکه دا شیطان چې په صف کې نری غونته کې ځای ومومي دی په هغې کې ورننوځي نو په یو صف کې راننوځي په دویم کې راننوځي په دریم کې راننوځي نو مخې ته چا ته ځان راورسوي امام ته ځان راورسوي دی خو د مخې د طرفه راتلی نشي
د ښي او ګس د طرف نشي راتلی خو دی چې حمله کوي دی د شانه کوي دی حمله د شانه کوي نو چې کله دی د شانه حمله کوي نو دی په دې صفونو کې راننوځي نو دی د صفونو کې نشي راتلی خو چې په صف کې لاره وموندله دی په هغې کې ننوځي نو دې وجې نه نبي علیه السلام فرمایي وایي تاسو په امام پسې چې صفونه جوړ کړئ په صفونو کې لاره مه پرېږدئ په دې کې شیطان راننوځي ښه نو چې په صفونو کې راتو نو چا ته یې ځان راورسو امام ته یې ځان راورسو نو چې امام ته یې ځان راورسو نو امام مخې ته په لمانځه ولاړ دی دی ورته وسوسې شروع کړي نو چې ملا صاحب په مانځه کې غلط کې جو شاته ټول خطا شو چې د امام صاحب سوچ خراب شي په مانځه کې سوچ پاتې نشي شاته د ټولو مونځ کېږي خرابي نو د دې وجې نه اکثر مخې ته امام خطا شي نو موږ وایو مولوي صاحب سوچونه بل ځای دي د مولوي صاحب سوچونو کې ستا هم قصور دی شاته دې سب ته وګوره که دا شیطان خو ته تا مخې ته راپرېښود نو صفونه به بالکل نبي علیه السلام فرمایي جوړ ساتئ جوړ مخکې صف کې چې د یو تن ځای او د ده مونځ شاته نه دی پکار دی به مخکې ته صف ته راځي دغه ځای به بند دی لومبې اول صف کامل بیا دویم بیا دریم او صفونه به جوغ جوړوئ چې په هغې کې لاره نه وي د دې وجې نه علما هم ستاسو د دعاګانو څه دي محتاج دي نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وی دا هغه علما دي هغه واعظین دي چې بل ته نصیحت کوي خو په خپله پې عمل نه کوي سزا ورته دا ورکېږي په ورځې د قیامت چې د ده دا شونډې به په کینچو کټ کېږي او دوباره به بیا رغېږي الله دې موږ د دې حالت نه وساتي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی یو سیړی راوړلی شو او اسمان ته ولګولی شو یو سیړی راوړلی شو او اسمان ته ولګولی شو او دا سیړی چې وه وی دا د زمرودو او د زبرجدو نه جوړه وه اوس کوم بوراک چې دی هغه په هغې ګټه پورې تړلی شوی دی یو سیړی راوړلی شو داسې اسمان ته ولګولی شو دا د زمرودو او د زبرجدو جوړه ده جبري علیه السلام ورسره ملګری دی وایي د الله پاکه پیغمبره زه چې ځو اسمانونو ته په لکاو په کروړاو په زرګاو فرشتې ورسره هم روان دي یوازې نبي علیه السلام او جبري علیه السلام نه دی دا به موږ دا وایو چې دا یو لفټ و دا سیړی د دې زمانې به موږ څه وایو دا یو لفټ دی نو د زبرجد او د زمرودو سیړی و نبي علیه السلام په اسمان ته روان شو حدیث مبارک کې راځي وایي کله چې نبي علیه السلام فرمایي وایي موږ اول اسمان ته ورسېدو که نه نو جبري علیه السلام د اسمان هغې دروازې ته کړس ورکړو چې کړس ورکړو وایي د برې نه ورته اواز وشو چې څوک یې وایي جبریل یمه او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را سره ملګری دی بره د اسمان د دروازو چې کومه فرشته ده هغه ورته وایي ولې ده ته دعوت ورکړی شوی راغوښتی شوی دی چې تا د ځان سره را روان کړی دی جبري علیه السلام ورته وفرمایل وی او دی الله بللی دی دروازه ورته کولاو شوه نبی علیه السلام فرمایي وایي چې کله اول اسمان ته وختم آدم علیه السلام ناست دی په اول اسمان کې آدم علیه السلام ناست دی انتهایی بزرگ انسان دی په جبري علیه السلام راته وفرمایل محبوبه دا ستا پلار دی دا ستا نیکه دی دا آدم دی په ده باندې سلام ور واچوه ما په آدم علیه السلام باندې سلام ور واچو وی آدم علیه السلام راته جواب راکو مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح زما نیک بچی ته د خیرالی وی زما صالح او نیک عمل بچی ته د خیرالی وی والنبي الصالح او په د نیک عمل پیغمبر د خیرالی وی آدم علیه السلام راته جواب راکو
نیک عمله بچی ورته ځکه ګوره وروسته تمام پیغمبران وایي زمونږ په نیک رور دی سلام وي، زمونږ نیک رور دی خیرالي وي. آدم علیه السلام څه وایي؟ زما نیک بچی ته د خیرالي وي، ځکه چې د آدم علیه السلام مونږ ټول اولاد یو که نه. بیا روایتو کې راځي وی او د نبی علیه السلام د پاره دعاګانې آدم علیه السلام وغوښتلې. نو نبی علیه السلام فرمایي وی د آدم علیه السلام ښي طرف ته هم څه شکلونه او ګس طرف ته هم څه شکلونه. وی چې کله به آدم علیه السلام د ښي طرف ته داسې وکتل که نه نو وبه خندل، خوشحاله به شو، ډېر خوشحاله به شو. خو چې د ګس طرف ته به یې داسې مخ راواړو که نه نو په ژړا به شو، په ژړا به شو. ما جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا ښي طرف ته څوک دی او دا ګس طرف ته ورته څوک دی. چې ښي طرف ته آدم علیه السلام زمونږ نیکه ګوري نو خوشحالیږي، خو چې ګس طرف ته ګوري جاړي. جبریل دا ولې؟ جبریل علیه السلام راته وفرمایل وی د ښي طرف ته اصحاب الیمین دي، دا هغه خلک ته چې چاته به عملنامې په ښي لاس میلاویږي، دا د نیک عمله اولاد دی. نو چې آدم علیه السلام د ښي طرف ته وګوري او د خپل نیکانو اولاد باندې نظر پرېوځي خوشحاله شي، خو چې د ګس طرف ته وګوري نو دا د دغه اصحاب شمال هغه ګس لاس والا اولاد دی چې هغې ته به عملنامې په ګس لاس میلاویږي. الله دې موږ ته نه راکوي په ګس لاس. دی چې ګس طرف ته وګوري دا بدعمله اولاد چې ویني نو دی په ژړا شي، خفه شي. بیا حدیث مبارک کې راځي وی مونږ نبی علیه السلام فرمایي جبرئیل علیه السلام را سره ملګری دی، دویم اسمان ته لاړو. وی دویم اسمان دروازې ته هم جبرئیل علیه السلام کړس ورکړو. وی د هغې طرف نه ورته جواب میلاو شو څوک یې او څه دې کار دی؟ وی جبریل ما محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را سره ملګری دی. وی ولې الله راوښتی دی؟ وی او الله تبارک وتعالی راوښتی دی. هغې ورته دروازه کولاو کړه او په نبي علیه السلام سلام واچو. په دویم اسمان کې بیا حضرت یحیی علیه السلام او حضرت د عیسی علیه السلام سره ملاقات وشو، د ترورۍ زامن یحیی علیه السلام او د عیسی علیه السلام سره ملاقات وشو. جبرئیل علیه السلام ته فرمایل په دوی باندې سلام ور واچوه. نبی علیه السلام په سلام ور واچو، هغې ورته جواب ورکړو وی مرحبا بالاخ الصالح وبالنبي الصالح. مونږ خیرالي وایو خپل نیک عمل ورور ته او نیک عمل پیغمبر ته. بیا د هغې ځای نه روان شو. جبرئیل علیه السلام ورسره ملګری دی. وی دریم اسمان ته لاړو. هغه طریقه وه چې کله جبرئیل علیه السلام اسمان دروازې ته کړس ورکړو، تپوس وشو څوک یې؟ وي جبریل امین یم. څوک در سره دی؟ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را سره دی. وی دروازه کولاو شو، دریم اسمان ته وختو. وی دریم اسمان کې یو انتهایی خوششکل ښایسته انسان ناست. وی جبرئیل علیه السلام راته وفرمایل چې سلام پې ور واچو. وی ما پې سلام ور واچو، هغه راته هم جواب راکړو. ما د جبرئیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا دومره ښایسته انسان څوک دی؟ ما ته ویل چې دا یوسف علیه السلام دی، دا ستا ورور یوسف علیه السلام دی. نبی علیه السلام فرمایي وی ما ولیدو په دریم اسمان کې وی الله تبارک وتعالی د دنیا نیم حسن یوسف علیه السلام ته ورکړی دی. دی دنیا کې چې دا څومره حسن په انسانانو کې موجود دی که نه، دا هغه نیم حسن دی. او د دې هغه نیم حسن الله تبارک وتعالی چاته ورکړی دی؟ یوسف علیه السلام ته. و متکلم خو د ځان صفت نه کوي که نه، یو سړی بل سړي ته ویل چې ډېر ښایسته دی، ډېر ښکلی یي، نو خو دې په خپل هم ډېر ښکلی، خو د ځان صفت خو نه کوي که نه، چې لکه زه هم ښکلی یم، د خپل صفت خو ځان
دا یوسف علیه السلام ته الله د دنیا نیم حسن ورکړی دی، خو دا ټول حسن نبی علیه السلام ته ورکړی شوی. د دنیا ټول حسن چا ته ورکړی شوی دی؟ نبی علیه السلام ته ورکړی شوی دی. هغه یو صحابي وایي که نه، وایي زه نبی علیه السلام ته مخامخ داسې ناست وم او 14مې سپوږمۍ راختلې وه. وی ما به د نبی علیه السلام مخ مبارک ته کتل، بیا مې سپوږمۍ ته کتل، په دې زړه کې فیصله کومه چې یاره دا سپوږمۍ ښایسته ده که دا نبی علیه السلام ښایسته دی. اوس دا فیصله مې ځان له په زړه کې راښ کړې ده، کله نبی علیه السلام ته ګورم، کله سپوږمۍ ته ګورم. په آخر کې مې دا فیصله وکړه چې زما محبوب د سپوږمۍ نه ښکلی دی، ځکه د سپوږمۍ په مخ کې تور تور داغونه شته دی او زما د محبوب په مخ کې داغ نشته دی. زما محبوب د سپوږمۍ نه هم ښکلی دی. نو به هر حال یوسف علیه السلام ته الله د دنیا نیم حسن ورکړی دی، خو د هغې نه زیات حسن چا ته ورکړی شوی دی؟ نبی علیه السلام ته. یوسف علیه السلام به چې چا ولیدو عاشقان پې شو. څه پې شو؟ عاشقان پې شو، خو ایمان یې را نه وړو، صرف خپلې ګوتې کټ کړي، خو ایمان یې را. او د نبی علیه السلام په چهره مبارکه چې د چا نظر پرېوتی دی، هغه خپل دین بدل کړی دی، هغه خپل زړه غوڅ کړی دی، هغه خپل زندگی بدل کړې ده. دا د نبی علیه السلام د مخ مبارک اثر و. نو په دریم اسمان کې ملاقات د چا سره وشو؟ د یوسف علیه السلام سره. په څلورم اسمان کې ملاقات وشو د حضرت ادریس علیه السلام سره. او بیا مې په پنځم اسمان کې ملاقات وشو د هارون علیه السلام سره. او په شپږم اسمان کې ملاقات وشو د موسی علیه السلام سره. او وی په اووم اسمان کې ملاقات وشو د ابراهیم علیه السلام سره. اووم اسمان ته چې لاړم، داسې بیت المعمور سره یو سړی ناست او ډډه یې ورته والېده. ما د جبرئیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا څوک دی؟ وی چې دا ابراهیم علیه السلام ستا نیکه دی. نو ابراهیم علیه السلام ته نبی علیه السلام سلام واچو، نبی علیه السلام په سلام واچو. نو ابراهیم علیه السلام ورله جواب ورکو، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. زما په نیکمله بچی دی خیرالی وي، ستړي مشي د خپل نیکمله بچی ته. ګوره آدم علیه السلام ورته وي زما نیکمله بچی، او ابراهیم علیه السلام ورته څه وي؟ زما نیکمله بچی. نورو پیغمبرانو ورته څه وي؟ زمونږ نیکمله روح. دا ولې؟ دا خبره حقیقت ته چې مونږ ټول اولاد د چا یو؟ د آدم علیه السلام، د تمام انسانانو نیکه دی، پلار دی. خو ابراهیم علیه السلام ولې وي چې زما په نیکمله بچی دی سلام وي؟ ځکه دا نبی علیه السلام په اولاد د اسماعیل علیه السلام کې دی، او اسماعیل علیه السلام بچی د چا دی؟ د ابراهیم علیه السلام دی. نو ځکه دی ورته وایي زما په نیکمله بچی دی سلام وي. نو ابراهیم علیه السلام د بیت المعمور سره وی ډډه وخلې ده. دا بیت المعمور چې دی که نه، دا په اووم اسمان کې خانه کعبه په بالکل د دې په سمت باندې، بالکل د دې سره برابر په اوومه اسمانونو کې هم دا خانه کعبه ده. په ځمکه چې کومه خانه کعبه ده که نه، دا په اووم اسمان کې هم د هغې ته بیت المعمور ویلی شي. او بالکل د دې د پاسه ده. وی کو چېرته د هغې نه یو شی راتاو کړی شي که نه، نو د خانه کعبې بالکل د چت د پاسه بلی دکه شان دا بالکل په اووم اسمان کې ده. او هلته کې دومره د فرشتو رشت دی که نه، دومره رشت دی. وی 80,000 فرشتې روزانه ځي او د هغې نه طواف کوي، عبادت کوي هلته. 80,000 فرشتې روزانه. خو وایي چې یو ځل لاړې شي تر قیامته پورې دوباره نمبر نه راځي. دا خو موږ بختور یو که نه، چې کله هم زړه خو غواړي خانه کعبې له لاړ شو څه ترې وکړو؟
طوافونه ته وکړو فرشتې چې په ژوند کې یو ځل د بیت المعمور نه طواف وکړي تر قیامته پورې دوباره نمبر نه راځي. ابراهیم علیه السلام د هغې سره ډډه لګولې وه. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي داسې یوه لویه قافله مې ولیده، ډېر خلک مې ولیدو چې دا جنت ته روان دي. ما د جبریل امین نه تپوس وکړو جبریل دا څوک دي؟ دا څوک دی چې د جنت ته روان دي؟ جبریل علیه السلام راته وفرمایلو چې د الله محبوبه دا د موسی علیه السلام امت دی. دا د موسی علیه السلام امت دی. بني اسرائیل دی جنت ته روان دي. زه په زړه کې داسې خفه شوم چې یاره نو دا خو زما د امت نه ډېر دي، نو زما امت خو دومره نه دی. دا خو زما امت دومره نه دی، دا خو زما د امت نه به ډېر دوی جنت ته ځي. په دې کې بل داسې صفونه جوړ شو، داسې صفونه جوړ شو چې د مشرق او د مغربه پورې د هغې انتها وه. د اسمان کنارو ته د هغې دا صفونه داسې رسېدلي دومره خلک وي دا هم جنت ته روان دي. ما د جبریل علیه السلام نه تپوس کړو چې جبریله دا څوک دي؟ دا خو د هغې نه زیات دي، دا څوک دي؟ ما ته جبریل علیه السلام فرمایل چې د الله پاکه پیغمبره دا ستا امت دی، دا ستا امت دی چې جنت ته روان دی. حدیث مبارک کې راځي وی په میدان محشر کې به شپږ شلي صفونه وي. څو صفونه به وي؟ شپږ شلي صفونه وي. دا صفونه نه، دا صفونه هغه چې کوم صفونه الله تبارک وتعالی جوړ کړي هغه صفونه به وي. نو په میدان محشر کې به شپږ شلي صفونه وي. په دې کې به اتیا صفه چې دي دا د نبي علیه السلام د امت یو دا به جنت ته رواني. باقي دا څلوېښت صفه چې دي که نه دا به د نور امتونو جنت ته رواني. نو په میدان محشر کې به شپږ شلي صفونه د جنتیانو په دې کې اتیا صفه د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دي. باقي څلوېښت صفه به د نورو پیغمبرانو د امت نه وي. دومره الله تبارک وتعالی په موږ باندې رحم کړی دی، په دې امت باندې الله دومره رحم کړی دی. نبی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی وفرمایل وی د الله محبوبه ستا د امت نه به زه 80,000 کسان بې حسابه بې کتابه جنت ته داسې لېږم. حساب بې کتابه جنت ته د دې سره به د سره حساب کېږي نه. الله دې موږ په دغې کې راولي. 80,000 کسان، یوازې 80,000 کسان نه، بیا حدیث مبارک کې راځي په دې 80,000 کې کسانو کې بیا هر یو تن سره 80,000 کسان ځان سره نور جنت ته بیایي. الله تبارک وتعالی به 80,000 کسان جنت ته بې حسابه بې کتابه جنت ته داخلي. بیا په دې 80,000 کې هر یو تن به د ځان سره څو کسان جنت ته بیایي؟ 80,000 نور بې حسابه بې کتابه به ځان سره جنت ته بیایي. دا د الله تبارک وتعالی خصوصي رحم او فضل دی که نه دی؟ دا خصوصي رحم او فضل دی د الله تبارک وتعالی په دې امت باندې. بهرحال نبی علیه السلام فرمایي وایي د سدرة المنتهى د دغې بیرې سره مې جنت هم ولیدو، جهنم مې هم ولیدو. نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي د دغې بیرې نه چې په بره زه تلم بیا د زمرودو یو رفرف راغی، زمرودو نه جوړ یو رفرف راغی. زه هغې باندې کېناستم، چې کېناستم په هغې نه په بره لاړم. چې په بره تلم جبریل علیه السلام رانه ورستی شو. چې دی ورستی شو ما ورته ویل چې جبریله زه چې ځو که نه؟ جبریل علیه السلام راته وفرمیل چې بره زما نور د تلو مقام نشته. پیغمبره د دې نه بره د تلو ستا شان دی، زما دومره شان نشته چې د دې نه به بره لاړ شم. ما ورته ویل چې جبریله ډېره ملګرتیا دې را سره وکړه، نو دلته مې په نیمګړي کې پرېږدي، دلته مې پرېږدي، یوازې پرېږدي.
جبريل لا ته وویل چې د دې نه په بره ځم نو د الله نورانیت او تجلیات مې وزرې سیزي، سوځم لمبه کېږم په بره نشم تللی، ما ته د دې ځای نه په بره د تلو نور اجازت نشته دی، د دې نه په بره نشم تللی بیا. نو په دغې رفرف کې نبی علیه الصلاة والسلام بره لاړ. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو ځای ته ورسېدم چې هلته د قلمونو آواز راته، د قلم باندې سړی دا لیکل نه کوي په کاغذونو باندې، داسې آواز راته چې لیکل کېږي په مخه. ما ته وویلی شو چې دا صریف الاقلام دی، په کوم ځای کې چې تقدیر لیکلی کېږي. داسې ووایه دا یو دفتر دی بغیر د تشبیه نه، دا د الله تبارک وتعالی یو دفتر دی، فرشتې پکې لګیا دي د الله د طرف نه چې هر انسان دپاره څومره روزي، څومره رزق، څومره اوبه، څومره عمر، څومره خوشحالۍ، څومره غمونه چې دا څه کېږي په کال کې لیکلی کېږي، دغلته ځمکې ته راښکته کېږي. بیا صریف الاقلام کې دغلته دا هر څه ولیکلی شي، بیا سدرة المنتهى دغې ونې ته راوړلی شي، د بیرې دې ونې ته د دغې ځای نه یې فرشتې روچت کړي او د ښکته ځمکې ته راوړي، ځمکې ته یې بیا راوړي. وایي دغلته تقدیر لیکلی شو. وایي د دغې نه په بره باندې بیا د نور پردې وي، د نور پردې وي. بره نبی علیه الصلاة والسلام لاړ د الله تبارک وتعالی ملاقات له، ثم دنا فتدلى، د الله تبارک وتعالی ملاقات له ورغی او د الله تبارک وتعالی سره براه راست خبرې وکړي. بعض علما وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام د الله تبارک وتعالی سره براه راست خبرې نه دي کړي، خو د محققینو د جمهور مذهب دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام الله لیدلی دی او مخامخ یې ورسره خبرې کړي دي. چې څنګه بره لاړ الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل محبوبه څوک چې د چا خواله ځینې یو ډالۍ او یو تحفه وله وړي، ته د دنیا نه رالې بره ماله اسمانونو ته راوختې، ماله دې څه تحفه څه ډالۍ راوړې ده، تا ماله څه راوړي دي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته سر به سجود شو، سجده یې وکړله او شروع شو وی التحیة لله والصلوات والطیبات. التحیة لله، الله دا ډالۍ مې درله راوړې ده، زما د ژبې چې څومره عبادت دی زما او زما د امت هغه ستا دپاره دی الله. التحیة لله، زما په ژبه باندې ثنا صفت په صرف ستا کېږي، زما د ژبې عبادت الله تعالی را دی. والصلوات، الله زما د بدن او زما د امت د بدن عبادت تعالی را دی. والصلوات والطیبات، الله زما او زما د امت مالی عبادت تعالی را دی. الله دا تحفه او ډالۍ مې درله راوړي چې دې نه بله غوره ډالۍ او تحفه شته نه الله. التحیة لله، الله د ژبې عبادت تعالی را دی. والصلوات، د بدن عبادت تعالی را دی. والطیبات، د مال عبادت مې الله تعالی را دی. نو الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته. السلام علیک، سلام دی پتا باندې، ایها النبی، اے نبی علیہ الصلاة والسلام، ورحمت الله، زما رحمتونه دی پتا باندې، وبرکاته، زما برکتونه دی پتا باندې. الله تبارک وتعالی په سلام ور واچو. نبی علیہ الصلاة والسلام حیران شو چې الله خو په ما باندې سلام واچو، ما ته خیر علی وي، نو زما امت خو پاتې شو بیا. نو نبی علیہ السلام ډایرک وی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، الله په ما دیم سلام وی او الله زما امتو وعلى عباد الله الصالحین، باغی دیم د الله تبارک وتعالی سوی سلامونه وی. داسې پیغمبر چې په هیڅ حالت کې مونږ نه هیر کړی،
په هیڅ حالت کې مونږ نه هیر کړي د الله سره په ملاقات کې مونږ نه هیر کړي چې الله په هغه باندې سلام ور واچو نبی علیہ السلام وی الله زما په امت باندې سلام زما په امت باندې سلام بیا ورته الله تبارک وتعالى د خپل طرف نه درې تحفې او درې ډالۍ ورکړي یو د 5 منځونو تحفه او ډالۍ ورکړه دویم د سوره بقره چې کوم اخیری آیتونه دي کوم دی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون او لا يكلف الله نفسا الا وسعها د اخیری دو آیتونه چې کوم دي د سوره بقره دا تحفه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړه مطلب دا دی چې د الله پاک پیغمبره خپل امت ته ووایي چې زمانه دعاګانې غواړي لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الله په موږ باندې هغه بوجونه موږ د چې کوم په تېرو امتونو دي ایښي وو موږ هغه نشو برداشت کولی الله هغه ګناهونه په موږ باندې مږده لکه یو سړي نه به ګناه وشو چې سهار به راپاڅېدو په ور به یې لیکلی شوي پلان کې ګناه کړې ده په ور به ورته دا لیکلی شوي چې دې سړي دا ګناه کړې ده الله دې زمونږ پردي وساتي موږ نه څومره ګناهونه کېږي نو که دا موږ ته په هر سحر په ور لیکلی کېدی موږ به د سترګو د لګېدلو وو په دې دنیا کې دغرنګې یو ځای به پلید شو کپړه کې هغه به هله پاکېده چې هغه ځای دې کټ کړی وي په اوبو باندې هغه نه پاکېدله مانځله خپل عبادت له به خاص کر خپل عبادت خانې ته ځي دلته خو چې د مونځ ټیم شو په پټي کې په پوله ودرېږم دې مونځ کېږي نو ډېر کارونه درانه په هغې امت باندې او الله دې امت ته معاف کړي دي نو دا دعاګانې زمانه غواړئ نو یو د 5 منځونو تحفه دویم آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون دغه د سوره بقره اخري 2 آیاتونه دا ورته میلو شو او دریم ورته دا ډالۍ میلو شه چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء دا الله پاک پیغمبر چې یو سړی زما سره شرک وکړ هغه نه بخم نور مرتکب د ګناه کبیره ته به هم بخنه کوم دا دریم ډالۍ میلاو شو چې کو یو سړی ګناه کبیره کړي غټ ګناه کړي هغه همیشه د پاره په جهنم کې نه ساتم جنت ته ویلېږم چې ایمان یې راوړی وي نو دا درې خبرې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په تحفه کې میلاو شي دا منځونه اصل کې 50 منځونه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته میلاو شي نو چې د الله تبارک وتعالی نه واپسې کراتو نو په موسی علیه السلام په ابراهیم علیه السلام را تیر شو ابراهیم علیه السلام ورته کاش کوش کو نه کوس خبره سره ونه کړله چې موسی علیه السلام راغی نو موسی علیه السلام ورته فرمایل پیدا الله د طرف نه دې سره وړو نو نبی علیه السلام ورته فرمایل ای زما وروره مالی 5 منځونه په تحفه کې 50 منځونه په تحفه کې راکړو موسی علیه السلام ورته فرمایل وی ډیر دي لاړ شه الله تبارک وتعالی ته چې کمې درته کړي ځکه ما په بني اسرائیلو ډېره ښه تجربه کړې ده دا بیا نشي کولی موسی علیه السلام له خو بني اسرائیلو زړه پوخ کړی و که نه ما ښه تجربه کړې بیا یې نشي کولی 50 منځونه زیات دي لاړ شه ووایه الله ته چې درته کم کړي نبی علیه السلام لاړ نو 15 ورته الله ما کړو زه 15 څلوېښت شو چې بیا راغی موسی علیه السلام لره موسی علیه السلام ورته فرمایي نه زیات دي واپس لاړ شه چې بیا یې درته کم کړي بیا لاړ اسمانونو ته الله تبارک وتعالی ورته 15 نور کم کړو بیا چې راغی موسی علیه السلام ورته فرمایي څلوېښت هم زیات دي بیا لاړ شه اے نبی علیہ السلام ببره تو الله ورته 15 منځونه کمول چې بیا براته موسی علیه السلام بیا واپس کړ دا ولې په یو ځای ورته ولې الله تبارک وتعالی نه فرمایل چې خیر دې دومره شو دې یو راز هغه راز درته وایم چې کله بیا 15 منځونه پاتې شو او راغې موسی علیه السلام لره
موسی علیه السلام ورته وفرمایل وی دا پنځم زیات دي لاړ شو چې په دې کې درته هم کمې وکړي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل ای زما وروره نور ماله شرم راځي ماله حیا راځي چې زه الله ته لاړ شم چې دا پنځم زیات دي دا هم کم کا. نور ماله حیا راځي زه نه شم چې الله ته نور درخواست نه شم کولی چې دا پنځه کم کا، دا ورته نه شم ویلی. او را روان شو د موسی علیه السلام نه چې څنګه را روان شو د برې نه ورته آواز وشو وی ای زما محبوبه منځونه پنځه دي خو ثواب یې د 50 دی. منځونه پنځه دي خو ثواب یې د 50 دی. زما خبره نه بدلیږي، زما خبره نه بدلیږي. اول نه مې درته 50 ولیم دکه منځونه به 50 یعنی ثواب به د 50 وي. امت ته دی وایه چې کوئ 50 ثواب به د 50 درکو. د الله دومره رحم او مهرباني ده. دا بار بار یې ولې غوښته باره الله تبارک وتعالی چې لاړ شي 5 کمئ بیا لاړ شي 5 کمئ بیا لاړ شي 5 کمئ په یو ځای ورته ونه وي چې زه لاړ شي 5 منځونه دې کوئ. دا ولې الله تبارک وتعالی لره د نبی اسلام د ملاقات خوند ورکړ چې دې بار بار ما خواله راځي، بار بار سره زه خبرې کوم نو ځان خواته بار بار رابلو بار بار رابلو. الله نبی علیہ السلام هغه 5 منځونه راواغسته او راغی. چې راغی بیا بیت المقدس ته راورسېدو هغه بوراک په اخ کې ځای باندې تړلی شوی دی هغې ته جبریل علیه السلام وخیجو مکې ته واپس راوستو. چې کله مکې ته واپس راغی که نه نو روایتو کې راځي نبی علیه السلام فرمایي دا واقع په دومره لږ ټایم کې وه چې بستره مې اخ که شانتې ګرمه وه لکه څنګه چې زه پاسېدلی وم او په کومه دروازه چې وتې وم هغه زنځیر مخکې به داسې کړی کړی زنځیرونه دیوار ته پراته وو که نه کړی کړی زنځیر به و وی هغه زنځیر ما کولاو کړی و هغه ورسړ دغه داسې وړه کېدو وی چې واپس رالم هغه زنځیر لاړه کېدو هله هغه ودرېدلی نه دا به دومره لږ ټایم کې دا شوی و چې سهار شو ام هاني رضی الله تعالی عنها چې کومې تره لور په کور کې چې دی وده هغې ته فرمایي ام هاني پاسه مونځ وکړه هغه پاسې د هغې هم د سهار مونځ وکړو نبي علیه السلام د سهار مونځ وکړو وی ام هاني ته خو اوده وي خو زما پکې بیت المقدس ولیدو بیا لاړم د الله سره مې ملاقات وکړو جنت مې ولیدو جهنم مې ولیدو. ام هاني تېنه تپوس کوي وی په ویښه کو په خوب کې وی نه په ویښه باندې په ویښه تللی وم هغې ورته وي زما په ایمان دی څنګه چې ته وایي دغه شان ده خو دا خبره بار ونه کړي دا خبره بارو ونه کړي ورنه دا کافر د مخکې نه په تا پورې ډېرې خنداګانې کوي دا در سره مني نه ګورئ دوی له به بله خبره په لاس باندې ورشي. نبی علیه السلام فرمایل وي ښه الله دومره لوی نعمت په ما وکړو زه به دا پټه ساتم دا د پټو ساتلو خبره ده. نو چې سهار شو نبی علیه السلام د کوره رووت چې د کوره څنګه رووت که نه د ټول نه لومبی ورله ابوجهل لعین مخې له ورغې نو ابوجهل چې دی څنګه ولید که نه په خندا شو دا به هغه په نبي اسلام پورې همیشه ټوکې کولې همیشه به په نبي اسلام پورې ټوکې کولې نو څنګه چې په نبي اسلام نظر پرېوته که نه ویې لکه بیا څه نوې کیسه خو به دې نه جوړه کړي بیا څه نوې خبره خو به در سره نه خندنې کو. نبی علیه السلام ورته وفرمیل او شته دی را سره نوې خبره وی څو وی په بېګانۍ شپه کې بیت المقدس ته تللی ما اسمانونو ته تلم د الله سره مې ملاقات کړی جنت مې هم لیدلی او جهنم مې هم لیدلی دی. دا راته ووایه چې په خوب کې کو په ویښه نبی علیه السلام ورته وفرمیل وی په ویښه مې کړي دي وی دا خبره به د خلکو په مخ کې وکړي اوس چې کوي د ابوجهل دا مطلب چې دا د خلکو د مخ کې د کېدو خبره نه ده وی د خلکو په مخ کې به داسې ووایي نبی علیه السلام وی او وبوامه د ابوجهل چغې کړې وی راشئ راشئ هغه لیوني خو وی نورې خبرې شروع کړي نعوذ بالله خلک یې راغونډ کو ګوره الله تبارک وتعالی په خپل اسباب برابروي که دا خبره نبی اسلام په خپله د کافرو په مجلسو کې کوله نو هغوی به په غوږونو کې ګوتې کېښودې او خو د نبي رسم خبره نه اورېده که نه هغوی په غوږونو کې څه کېښودې
ګوتې. نو دلته ته ابو جهل په خپله خلک راټول کو، وی راشئ راشئ. چې راغی وی اوس ورته ووایه. نو نبي علیه السلام شروع کړه، ټوله خبره چې وکړله که نه، نو کافرو چغې شروع کړې، سیټیانې شپېلې شروع کړه، چغې ویل شروع کړو، وی د دې نه پکې پاتې وراشئ چې زه تلم اسمانونو ته، اسمانونو ته ختلم، حتی تر دې پورې چې کوم نوي نوي کسانو ایمان راوړی هغه پکې ډېر شی پکې هغه پکې هم د ایمان نه واپس شو. دا لا څه وایي، په یو شپه کې د اسمانونو ته لاړو. ښه وی زه ابو جهل وی زه یو خبره ورسره کوم. وی تاسو چپ شئ، یو خبره ورسره کوم. وی تا بیت المقدس لیدلی دی؟ وی او. وی ما پکې مونځ کړی دی. وی مونځ مې پکې کړی دی او 2 رکعته مونځ مې پکې کړی دی. وی صحیح ده. وی دا راته ووایه چې بیت المقدس کې څو دروازې دي؟ نبی علیه السلام پریشانه شو. نبی علیه السلام څه شو؟ تاسو روزانه د جومات ته لمانځه له راځئ که نه راځئ؟ دا وړوکی جومات دی، زه درته وایم په دې کې څوک وړوکی دي، تاسو ډایرکټ ماله جواب راکولی شئ؟ هلکه څو پنکي دي پکې چاته یاد دي؟ ما ته لا پته نشته چې په دې کې څو پنکي دي. چې په یو شي کې د غرض نه وي نو څه به کوئ؟ زه د خپل پټکۍ روزانه وم، که اوس ته ما ته وایي ستا په دې پټکۍ کې څو وله دي؟ زه به هم چې ما ته څه پته ده چې دې کې څو وله دي، په دې کې زما کار نشته دی. نو نبی علیہ السلام ته بیت المقدس کې څو دروازې دي؟ اوس نبی علیہ السلام پریشان شو، دا را باندې څنګه تپوس دوی ته به اوس هم دا خو بېوقوفه دي، خبره نه مني. جبرئیل علیه السلام راغی، وی د الله پاکه پیغمبره وایه ورته چې جواب در کوم. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی او وامه درته چې په بیت المقدس کې څو دروازې دي؟ وی څو دي؟ بس بیت المقدس نبی علیہ السلام مخې ته داسې شو، پردې ختم شو، پردې د مخې نه لاړې، دک شان مخامخ بیت المقدس جماعت نبی علیہ السلام ته شو. نبی علیہ السلام ورته ګوري او دروازې شماري، وي 1 2 3 داسې. اوس دا جماعت ما ته مخې ته وایي څو کړکۍ زه به شمارم که نه؟ نبی علیہ السلام دا شمارل شروع کړو، وی دومره دي پکې، دومره کړکۍ دي، دومره دروازې دي، دومره داسې دی، دومره داسې دی، هر څه ورته صحیح صحیح وایي. هغوی حیرانه شو. بیا پکې یو کافر تپوس وکړو، وی ښځه ته راته ده ووایه چې ته بیت المقدس ته تلې که نه؟ زمونږ 2 قافلې شام ته تللی، خو به دې لیدلي که نه؟ چېرته وي؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی او لیدلي مې دي. وی هغه یوه قافله چې ده که نه، هغه په پلانکي ځای کې را روانه ده، غنم رنګې اوښتې مخکې را روان دي او په هغه باندې 2 بوجۍ پرتې دي. غنم رنګې اوښتې مخکې را روان دي او په هغه باندې 2 بوجۍ پرتې دي او را روان دي. په یوه پلانکي ځای کې د اوښ ورک شوی او په هغې پسې ګرځېدل. وی کله به رارسي؟ وی د شورو شپې له به رارسي، د شورو شپې له به مکې ته رارسي، او هغه غنم رنګې اوښ به ترې مخکې را روانې 2 بوجۍ به پرې پرتې وي. وی زمونږ بله قافله، وی هغه بله قافله و چې وه هغه به پلانکي ځای کې را روانه ده، خو یو خبره درته بله وکړم. هغې ورته وي څه؟ وی خبره دا ده که نه چې د هغې په خوا باندې زما بوراک تېرېدو، نو په هغې کې یو اوښ د دې بوراک نه وترېدو، نو چې وترېدو نو هغې اوښ ډېر ناڅاپي ټوپ و، د هغې ټوپ سره راتاو شو، د هغې اوښ په ماته شوه. وی ښه؟ وی او. وی د هغې پلانکې په کجاوه کې اوبه پرتې وي، د هغې نه مې اوبه هم څښلي دي. دا ورته وی صحیح ده. اوس دې انتظار کوي چې دا دې دروغ وایي که صحیح وایي. دا خو یې ډېره ځان نه لګیا دی که نه. نبي علیه السلام فرمایي د شورو شپې له به قافله رارسي. اوس د شورو شپه راله، را نږدې کېدونکې ده او قافلې نه ښکاري. نبي علیه السلام پریشانه شو، سخت خفه شو چې ما خو ورې شورو شپې له به قافله رارسي، شپه خو راله او قافله ښکاري چېرته نه. الله تبارک وتعالی نور ودرم، نور یې په خپل ځای څه کو؟ خو د ټول قدرت د الله دی که نه، نور یې په خپل ځای ودرو، شپه یې لږه نه راوستله. په دې کې خلک څه ګوري چې غنم رنګې اوښ را روان دی د قافلې نه مخکې او 2 بوجۍ پې پرتې دي د پاسه، او قافله مکې ته رادننه شوه. چې رادننه شوه، نبي علیه السلام خلکو ته وګوره، وی وګورئ ویلي مې درته وکړه نه چې غنم رنګې اوښ به ترې مخکې او 2 بوجۍ به پې پرتې. قافله هغه ته راورسېده.
یو خبره خو رښتینې شوه. بله کافره چې راله د هغې نه یې تپوس وکړو ویې هلکه ستاسو رښتیا اوښ څه مسله راغلې وه او هېڅ مسله نه وه راغلې خو دا اوښ په یو ځای کې ناڅاپي ودرېده چې ټوپ یې راتاو شو خپه یې ماته شوه. ویې ښه هغې بلې قافلې ته ستاسو سره څه واقع راغلې وه مړه هېڅ واقع نه راغلې خو اوښ رانه ورک شوی په پلانکي ځای کې هغې ډېر ستړي کړي وو بیا خو وموند هغه وکړو خبرې خو ټولې رښتیا شوې. ابوجهل چغه کړه ویره لوی جادوګر دی ښه د مخکې نه خبرې ورته معلومېږي لوی جادوګر دی د مخکې نه ورته خبرې معلومېږي. نعوذ بالله من ذلک ټولو چغې کړه هلکه غټ جادوګر دی. ګوره په تقدیر کې چې د چا ایمان نه وي که نه نه هغه باندې دا خبرې بیا نه لګي دا خبرې پرې نه لګي او د چا په تقدیر کې چې ایمان یې الله تبارک وتعالی هغې چې د نبي علیه السلام مخ مبارک ته کتلي هغې ایمان راوړی. به هر حال دا د معراج واقعه وه او زما نه اوږدېږي خو زه بیا لږه لږ حصه پاتې کېږي نو دا ټایم ځکه را ناوخته شو چې مې په دې جمعه باندې خلاصه کړم ځکه ما ته لوی سیرت پروت دی لوی سیرت دی راته زه به امید د رب نه دا دی چې انشاءالله ټولې بیان کړم. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. داسې بیانات اورېدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګھنټې د نښانه سره کلیک کړئ. تاسو ته په دې باندې په ډیلي بیسس باندې نوي نوي بیانات مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېره ډېره